السلام علیکم. زما نوم ډاکټر مهران دی او زه یو کنسلټنټ شوګر سپیشلیست ډاکټر یم په مردان کې. نن دا ټاپک ډېر اهم دی. نن خبره مونږ کوو په شوګر په هغه زنانو کې چې کوم د وړو بیماري دي، یعنې کې په حمل او په شوګر باندې. اکثر داسې زنانې وي چې د مخکې نه شوګر وي او هغه چې کله بیماري شي نو هغې شوګر ته مونږ بېل نوم اخلو، یا داسې زنانې چې مخکې نه شوګر وغیره نه وي هغه د وړو بیمار شي نو هغه شوګر ته مونږ بیل شوګر وایو، دې ته جسټیشنل ډایبیټیز وي چې کوم په حمل دوران کې ولګي. ٹھیک شو. خو بهرحال د دې دواړو د کنټرول د علاج او د پیچیدګۍ صورتحال یو شان دی. اکثر زنانه کله د وړو بیماري شي یا کېدو والی دغه ټایم کې نه شوګر چیک کوي، نه ورته د شوګر خپل پته وي سټیټس، نه د بیمارۍ دوران کې چېرته ټیسټ کړی وي او چېرته ورته ولګي نو د هغې نتیجې کې بیا بلا شي پیچیدګي وشي. مثلا زنانو ته پیچیدګي دا وي چې شوګر یې بې قابو شي، هغې سره د زړه، د ګردو، د جګر، د دماغ او د خپو د رګونو د بلډ پریشر مسله راځي. د هغې ټول اثر په ماشوم باندې بیا ماشوم سره چې کم دی نو کمزوري شي، یا کله کله داسې چې د نارمل نه سوا وزن یې سوا شي، پیدایش کې پیچیدګي راشي. زنانه ته د ماشوم چې کومې اوبه وي امنیوټیک فلویډ چې ورته موږ وایو، کله کله هغه ډېر زیات شي. دا ټول یو سیریس سچویشن ته ځي چې کوم کې زنانه ته ډیلیوري دوران کې مسله راتلی شي، ماشوم ته راتلی شي، ماشوم د شوګر کېدی شي، ماشوم د نارمل نه غټ پیدا کېدی شي، د ماشوم جګر، ګردې، نور زړه وغیره کې داسې فرق راتلی شي چې د هغې اړو څه علاج نه وي. د دې ټول نه ښه خبره دا ده چې تاسو خپل د شوګر پوره یو کنټرول وساتئ، بلکې چیک اپ یې وساتئ. کوم د شوګر بیماران وي نو زه به دا ووایم که هغې بیمارېږي او د شوګر بې قابو وي نو هغې ته خو ډېره زیاته ګناه ده، ځکه چې هغې ته الرډي پته ده چې زموږ شوګر دی. او چې د چا شوګر نه وي د هغې له هم پکار دي چې خپل د پریګننسي نه مخکې د هغې دوران کې تر اخره پورې نور چې کوم ضروري ټسټونه وي هغې سره سره خپل د شوګر ټسټونه هم وکړي. زه به خپله هم د شوګر یو سپیشلیست ډاکټر یم او خپل پیشنټس ته آنلاین کنسلټیشن هم ورکوم او داسې په مردان کې په کلینیک کې هم هغې ګایډ کوم. نو دا یو ډېر اهم ټاپک دی. که داسې تاسو په خپله یا ستاسو داسې پیشنټس وي چې شوګر یې وي پلس ورسره د وړو د بیمارۍ مسله وي او شوګر کنټرول نه وي یا نوی شوګر لګېدلي ورته، نو تاسو ما سره مشوره کولی شئ. زه به تاسو له پوره کمپلیټ ګایډنس درکړم، پوره به م پوهېږم او یو پوره ډیټیل پلین، کوئی کې میډیسن ضرورت وي، کوئی کې صرف د ډایټ ضرورت وي، د ډایټ پلین، ځکه چې داسې خوراک پکې پکار وي چې شوګر هم نه سیوا کوي او چې د مور دپاره صحتمند هم وي، د ماشوم دپاره هم ښه وي. السلام علیکم.